نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون صدق الله العظيم. دا سورہ ہجر مکی صورت تے مکی صورتونو کی څومره چې الله پاک نازل کړي زیات تر د وحدانیت ذکر دی او د دې قران پاک د برحق کېدو ذکر راغلی او د محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبره چې دا د الله د طرف نه پیغمبر دی او دې دنیا کې دا الله پاک تاسو لا د په ذریعہ سره چې کوم دینو د هدایت سبب جوړي تاسو ته نه غلار خي تاسو د اتباع کوي نو دې دنیا کې هم کامیاب شي او په آخرت کې هم همیشه لپاره کامیاب او بیا په ضمن کې ټول سوراتونو کې تقریبا د مخکینی قومونو واقعات ذکر فرمایلی دی الله پاک د پاره د عبرت چې اغیم څنګه چې مکی والا کافرانو د خپل رسولانو مخالفت کولو د الله وحدانیت نه منلو مختلف قسم بیمارو کې اختو نو هغه داغې نه من کېدل لہذا الله سبحانه وتعالى او محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر رولې ګلو نو زه پځه د هغه ټول تذکرہ کیږي اوس الله پاک په دې صورت کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې ډیر زیات مهربان او ډیر زیات رحم کوونکی دی. الف لام را دا حروف مقطعات دي چې الله خپوهيږي په مراد د دې حروف باندې. تلک آیات الكتاب دا آیاتونه دي د الله د کتاب و قرآن مبین او د قرآن مبین آیاتونه دي چې تاسو ته بیانېږي. یعنی دې قرآن پاک کې چې الله پاک تاسو ته څه بیان کوي دا د الله د طرف نه دی او ښکارا خبرې دي مبین ښکارا بیان ته وایي چې هر څه ښکارا تاسو ته بیان کی. الله پاک بیا فرمایي چې ربما یود الذین نږدې دی هغه وخت چې ډېر زیات آرزو به کوي هغه کسان چې کافران دي لو کانوا مسلمین چې کاش چې مونږه مسلمانان وي په دنیا کې. مفسرون حضرات لیکلي دي چې دا به کوم وخت وي چې دوی به دا آس او دا دغه به کوي بیا کله چې دوی باندې ځن کړن تاریخي کنه او دوی هغه فرشتي وویني هغه سختۍ وویني د مرګ هغه حالات کې نو دوی وایي چې کاش مو مسلمانان وي. او بل چې کله دوی دویم وخت هغه دی چې کله انسانان د قبرونو نه راپاسي د قیامت په ورځ او بیا پاغه تلقیدلی نور کې ولاړی او مسلمانان الله پاک د عرش د سوري د لاندې دی له زیور کې دی بیا دا یو آسو فریاد وو چې کاش چې موږ مسلمانان وي. او دریب ځل بدای دا کله دا دغه کوي کله چې ټول کافران او هغه مسلمانان چې ګناهګار وي ای دوزخ ته بلار شي بچا به څومره سزا ختی په مسلمانانو کې د خپل جرم مطابق چا څونه منځونه قضا کړی دي
هغه عمره سزا او پاغه ختی څومره زکات نیول کړي هغه عمره سزا دغه شانتي په چا ظلم کړي چا حق والی دا سزاګانې مملو شي خو لیکن کلیبه ګولي نو دوی به د کفارو سره په جهنم کې داخل شي دا ټول خو به داخل شي بیا به یو وخت داسې راشي چې دوی خو په خپل ځانونو په خپل عذابونو کې اخته وي ډېره زمانه پس به دا کافران په یو حدیث مبارک کې راغلي چې تقریبا د دې دنیا چې د پیدا کېدو نه وارې تر قیامت پورې څومره وخت شي دومره وخت به تیر شي او هغه ډېر زیات ګناهګار کوم خلک ظالمان چې دي قاتلان وغیره دا پکې بیا پراتی دا دومره زمانہ نو یو وخت به داسې راشي چې دا کافران به طعنه ورکي پیغور به ورکي چاله مسلمانانو له چې مړه تاسو خو کلمه ویلې ولا اله الا الله او بیا هم تاسو مونږ سره یو شانته سوده نو تاسو کلمې تاسو د څه فائدہ درکا تاسو هغه مسلمانانو تاسو د څه فائدہ درکا نو دوی چې کله دا دغه وکي بس د الله رحمت په جوش کې راشي او ی الله له په یو حدیث مبارک کې راځي چې ډیره زیاته غصه ورشي په دې په دې خبره باندې او الله پاک و مالک چې کوم د دوزخونو باندې انچارج فرشتہ را هغه ته به حکم کوي چې هر هغه سړی چې چا په دنیا کې یو پیرم کلمه د زړه صدق نه ویلې ده هغه د جهنم نه روباسي نو فرمایي چې ټول برو وستي شي او د چا په ځل کې چې زره برابر می ایمانونو هغه برو باس بیا به یو هوا دا یو چیدره په هغه کې ودی له غوپه ور کړی شي جنت ته بیا د اخر شي هغه ډیرو د حدیث ته ما مخکې تاسو ته بیان کړو د اخیری دوزخی الله پاک باندې سره مزاق ونته کوي او هغه باخر کې چې کله داخل شي بیا به پاغه باندې داسې نری نری داغونه د هغه جهنم د اور وی هغه سوځېدلې غونتی داغونه نو ډیر خلک په داسې وی چې جهنم نه راغلی یا پلان کې لکه دلته ګوره د یو علاقې نه یو سړی راغلی کنه نو فلان کې نو هغه نوم په پوښ شي د سوات نه څوک راغلی نو وې سواتیه راشه کابل له څوک راغلی کابلیه راشه دا سیاسي کنه پنجاب نه څوک راغلی پنجابیه دغه شانتي د هر قوم یو خپل دغه نو دوی باندې چې کله دغه داغونه نو دغه داغونه به یو قسم د دې لپاره یو حرج غوډي جوړ شي دی به الله ته سوال کوي الله زمونه خدا داغونه لري چې دا خلک مونږ ته دا आवाज نه کوي بلکې مونږ ته د مسلمانانو غونتی یو بل ته څنګه جنتیان आवाज کوي دا چې مونږ یو بل تاوس وی الله پاک بیا یو بل چې نه په هغه کې به دایله چې کم دینو فرښتو ته به حکم کوي چې کی ولا غوپور کوي وی دی به تک سپین کوله رانا کوون کی مخونو سره وروزي او د دې یو د جنتیانو په میانس کې به هیڅ فرق پاتې نشي او بیا ورته الله پاک فرمایي چې زئی زما بندګانو اوس په جنت کې سیر او تفریح کوي او ګرځي او مزه کوي نو دغه وخت کې به دی بیا دا आवाज وکړي چې کاش اوازو بولري چې مونږ یو پیره خو کلمه ویلې او مسلمانان شي وي داغه وختونه چې ما تاسو ته یاد کړو نو الله پاک فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تا زرهم پرید دی او د دې دا خبرې بس صرف په وګور او بس ذات مخکي یا کولو پرید چې دی خوراک کوي ويتمتعوا او مزيو چتی کی ويلههم الامل او ځان یعنی پدی دنیاوی سيزونو کې مشغول ساتي او دویم لوی امیدونه لري کافرانو ته ګوري کنه د سلو کالو دراتلون کې منسوبې جوړي د انګريزانو متعلق خاص طور دا مشهور دي چې وایي دې سل کاله مخکې سوچ کوي چې سل کاله پس زمون بچو ته راپیخیږي نه د پاره تدبیرونه کړی وي د انګريزانو متعلق دا نو دا الله پاک ذکر فرمایي چې دې ډېر لوی امیدونه اعلان کې دومره جون نه چانی
خو لیکن د راتلونکي نسل داسې په مسلمانانو کې ډېر خلک دي یاره بچي به مې څه کوي دای دپاره حرام او حلال ور سره غونډوي هلکه د خپل ځان غم کو د خدای بنده په قبر کې به ستا نه د خپل ځان تپوس کېږي د بچو تپوس هم نه کېږي چې تا دوی ته خل اړخولې ده په ښه طریقه د دوی تربیت کړو چې زه یې پېژندلی او خپل مونځ او دس او د الله احکامات یې پېژندلي او دین باندې پوهه د یې حاصله کړې د دې تپوس پکې کېږي دا نه چې څومره ډېره دنیا دې وله ګټلې وه چې په هغې بیا په لهو لعب کې هغې سر شي او بس چې پلار یې څنګه مړ شي نو راباندې کړي نو بس بیا هغه هر څه هغه بیا الوځئ په غلطو کارونو په دغه باندې نو الله پاک دا خو د کافرانو متعلق فرمایلی دي خو که یو مسلمان داسې شي نو هغه هم په دې زمره کې بیا راځي ویلههم العمل نو وایي پرېږدئ چې دی مطلب دا خپل زړونه په دې باندې په دې دنیا باندې بهلاوئ او بل لوی لوی امیدونه ساتي فسوف یعلمون ډېر زر به دی ته پته ولګي ډېر زر به ورته پته ولګي چې د مرګ وخت قریب راشي یا قیامت نافذ شي بیا الله پاک فرمایي وما اهلکنا من قریة او نه دي مونږه هلاک کړي د یو کلو والونه الا ولها مگر دا چې دغه هلاکت د دی چې وو کتاب معلوم دا د مخکې نه تری شوی او لیکلی شوی مونږ سره په یو معلوم کتاب کې چې لوح محفوظ دی چې دی به مطلب دا دغه شانتې کفر او ضد او عناد باندې به په خپلو پیغمبرانو سره پیش راځي د هغې د وجې نه به دی دوزخ ته بیا ځي او هلاکېږي به ما تسبق من امة نشي مخکې کېدی یو قوم اجلها د خپل وخت مقرر نه موږ ته د اجل نه نشي مخکې کېدی که یو سړی ډېر په زور ځان وجلي د غر نه ځان رول غړی یار څوکي که نه خو چې الله یې مرګ نه لیکلي نو دی نشي مړ کېدی وما یستاخرون او نه رستو کېدی شي د خپل اجل نه که دی ډېر ځان د کرونا نه بچ کوي یا د نورو سیزونو نه اکسیډنټونو نه او د دغه نه بچ کوي او ډېر احتیاط باندې ګرځي او راګرځي خو چې الله یې په څه باندې مرګ لیکلي هغې ته به دی رسي نو دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې نه څوک په خپل د اجل نه مخکې کېدی شي نه رستو کېدی شي وقالو او دی وایي یا ایها الذي اے هغه سړیه نزل علیه الذکر چې نازل شو په چا باندې دا قرآن یعنی محمد صلی الله علیه وسلم اے محمد صلی الله علیه وسلم انک لمجنون تو خو ضرور دیوانه شوی مجنون شوی لکه دیوانه چې مونږ ورته وایو که نه مجنون یو سړی سمدم وي او هغه एकदम مطلب داسې خبرې شروع کړي چې د خلکو د دغه نه خلاف وي نو خلک وایي یاره زه په دې موضوع څه چلو شو الان کې د پیغمبر متعلق داسې خبره دا خو کفر دی که نه ولی چې هغوی تا ته خو ستا صرف د رواج خلاف خبره کوي د الله د حکمونو مطابق د راتلو خبره کوي چې رواجونه ختم کوي دا بت پرستی ختم کوي د پلار نیکه دا دین چې تاسو رانیولی دی او که به دې کې غلطې طریقې دي دا ختم کوي نو تاسو په دې وجه دلته مجنون وایي یو خو هغه مجنون چې د هغه ماغز خراب شوي وي او هغه غریب په یعنی په هېڅ باندې نه وي نه هغه خو نور تاسو ته ښه وعظ نصیحت کوي او ورسره ته خدای احکامات ته بیانوي او تاسو دغه کوئ لو ما تأتینا ولی نروړي تاسو ته بالملائکتی ملائکو لرا یعنی ان كنت من الصادقین که چرې ته د رښتونو پیغمبرانو نه یعنی ستاره پیغمبره دا دعوه که چې رښتونی وي نو ته څوک فرشته خو راوله که نه ځان سره چې هغه دا ګواهي ورکړي چې او دا د الله پیغمبر دی نو اوس ما ته تاسو دا ووایي فرشته څوک لیدی شي نشي لیدی که نه
نو هغه بر چا په شکل کې راځي په انسان په شکل کې ورته تاسو وایي نه کده خو موږ نه پیژنو دا څوک دې رقم ځای نه راغلی دی بیا به دا خبرې کوي او فرشته خو تاسو لیدې نه شئ جن تاسو لیدې نه شئ څنګه عجیبه خلک یې تاسو وايي فرشتي الله پاک وته عجیبه جواب ورکړي کنه الله پاک فرمایي ما ننزل الملائکه ننزلوا منغا فرشتو لرا مگر کوم وخت دا نازلو الا بالحق مگر چې کله فیصله وشي د یو عذاب په یو قوم باندې نو بیا فرشتي را لېږو نو جبرائیل علیه السلام بیا راولېږو ورته یې چې ووایي په ده باندې یو چغه نو چې د کلي په سر باندې به ودرېدو یو چغه یې وواله نو ټول پړ مخې پرېوته او ساګانې چې وته زړونه یې وچاودل دومره تیز اواز یې وکړو زړونه دار سړي او سترګې دونه راووتې دونه زبردست الله پاک او بل قوم د پاره چې کله فیصله وکړه نو هغه یې وروره په وزر داسې د ځمکه کې چې ورکو که نه سره د کورونو د هر څه سره یې راوچت کړه پوره کلي اوچت کړه څو او وړې اسمان ته چې ورسول دغه دی نه داسې پر الټه کړو چې الټه یې کړو نو لاندې یې راوویشته د لوط علیه السلام کور دغه شانتې ټول قومونه چې چا نو الله پاک فرمایي چې مونږ خو فرشتي بیا کله رالیږو نو هغه په حق سره رالیږو چې هغه بیا کله د هغوی د عذاب فیصله وکړو وما كانوا اذا منذرین او نه بیا ورکېږي دوی ته په هغه وخت کې څه مهلت ګوره د لوط علیه السلام په قوم باندې چې کله عذاب رالیږلو دپاره الله پاک فرشتي رالیږلي نو ابراهیم علیه السلام له لاړه خوشخبري ورکړه د دوی نو بیا هغوی ورته چې تاسو څنګه راغلي یئ د هغو خو زړه مطمئن شو چې د دوی خوشخبري خو میلاو شوه بیا ورته وایي هغوی وایي چې د لوط علیه السلام قوم تباه او هلاک کوو بس ختمو د هغوی الله پاک فیصله کړې دی ورته وایي نه خیر دی لږې پرېږدئ چې وعظ نصیحت خیر څه ته ایمان راوړي او ورته وایي چې کله د الله طرف نه حکم وشي بیا رستو کېږي نه اوس پرېږده ابراهیم علیه السلام اوس په دې کې خبرو کې بس اوس ګوتې مه وه نو بیا الله پاک دا فرمایي چې وما كانوا اذا منذرین بیا دی له دغه وخت کې مهلت نه ورکېږي بس د الله فیصله اټل ده انا نحن نزلنا او مونږ چې یو نازل کړی دی الذکر دی کتاب لرا یعنی قرآن پاک لرا و انا له لحافظون او مونږ دی کتاب یعنی قرآن پاک لرا حفاظت کوونکي یو یعنی مونږ ردی نگهبانان یو او ردی حفاظت مونږ په خپله ذمه اخیستی دی الله پاک تورات زبور انجیل هم رالیږلی د دې نه مخکې کتاب خو د دې د حفاظت ذمهواري په هغه قوم باندې اچولې وه لکه د تورات ذمهواري په چا اچولې وه د موسی علیه السلام په قوم باندې چې دا به تاسو به د دې حفاظت کوئ بیا د انجیل د عیسی علیه السلام په قوم باندې خو نه د هغې کې بیا رد و بدل راغو ولې چې انسانان دي هغه مخکینو په عمل کولو بیا وروسته ورو شیطان خپل جالونه او مکرونه خورول او بیا د هغوی علماو ته او د هغوی هغه غټو خلکو ته چې کوم عالمانو هغوی ته یې خبرې خشته کړي نو پکې د ځان نه خبرې شاملې کړي نو هغې خلط ملت کړي او پته پکې بیا نه لګېده چې دې کې د الله خبره کم ده د دې خلکو خبره کم ده نو بیا الله پاک چې کله قرآن نازل کو او دا تر قیامته پورې یعنی دې نه پس په بل کتاب نه راځي نو الله پاک د دې حفاظت ذمهواري واخیسته فرمایي چې د مامون الرشید بادشاه به هر کال یو مجلس لګولو او دغه ټول ملک نه به علما راتله او هغوی به خپل دلایل ورکول او خیخي خبرې به یې کولې په دې کې یو پیرا یو یهودي عالم یا عیسائی عالم هغه راغلی او هغه چې کوم دی نو ډېر ښکلې جامې او ډېر ښکلې ځان یې مزین کړی او بیا ډېرې ښې خبرې وکړي نو چې کله مجلس ختم شو نو مامون الرشید تپوس وکړو چې دا څوک دی وی چې یاره دا خو یو پادري دی یا څوک دغه دی د پلانکي ځای نه راغلی دی وایي ښه وی دې راوغواړه چې راویې غوښتلو ورته وایي چې داسې کار دی چې ته مسلمان شه
ته ډېرې ښې نیکې خبرې کوې بس عقیدار سره سټ دي خو بس کلمه ووایه بس مسلمان شه او بس دغه به شي نو زمونږ ستاسو دین خو یو دی خو د عیسی علیه السلام نه پس پیغمبر علیه السلام راغلی دی یا د موسی علیه السلام نه نو ته په ایمان راوړه وایي نه زه پلان دي که دین نشم پرېښودی وګوره خدای چې چا بیا هغه لاړو او بل کال له چې راغو نو هغه د مسلمانانو غوندې خطاب وکړو چې د مسلمانانو غوندې خطاب وکړو بلکې هغه ویل دا هم دغه وکړو چې زه به تاله یو وظیفه مقرر کړم او تاله به یعنې دونه پیسې معانه ملاویږي او بس خپل دین به بیا خورئ هلته څنګه چې عیسایت یا یهودیت ته اوس خورئ ته خو ډېر داسې دلیلونه او ډېر ښه علم دې کړی دی نو دا به بیا مسلماني به خورئ ده ورته انکار وکړو دی ولاړو دی بیا چې کله بل کال راغو نو زه د مسلمانانو غوندې تقریر وکړو نو دا سړی یې راوغوښتو ورته وایي چې ته راشې وایي تا خو بل کال د عیسایانو یا د یهودیانو خپل مذهب خولی و تا خو دې پرېږده د مسلمانانو ټول فیور وکړو د هغوی غوندې یعنې مرسته دې وکړه د مسلمانانو د دین لکه چې ته مسلمان شوی وایي او که نه چې زه مسلمان شوی یم د خیره مبارک شه خو بیا ورته وایي چې تا له خو ما تېر کال ډېر ښه افر هم در وکړو ته مسلمان نه شوې دا څه وجه ده وایي داسې کار دی چې زه ډېر ښه کاتب یم خوشخطي زما ډېره زبردسته ده او ما یو کار وکړو ډېر په غور او په تدبر سره استا خبره زما پر زړه کې ننوته نو ما وی چې ورېږه اول د ایمان راوړو نه مخکې لږ تحقیق وکړم چې یعنې مطلب یې کوم دین حق دی نو ما تورات چې کوم دی نو ولیکلو ډېر خوشخطۍ سره یو 3 نسخې مې ولیکلې نو په هغې کې مې رد و بدل د ځانه مې پکې خبرې مبرې ولیکلې او بس دغه مې کړ او بیا مې د هغه عبادتخانو ته یوړم د هغې هغه راهبانو زمان هغه په ډېر ښه قیمت باندې هدیه کړ او ډېرې ښکلې کړ او بس بس هلته یې کېښو او بس وی بیا تلاوت به یې د هغې کولو وایي زه پوه شوم چې یاره دا خو هسې ما پکې د ځانه خبرې لیکلې دي او دی مې د خدای کلام دی بیا مې داسې کار وکړو چې انجیل مې ولیکلو ډېر خوشخطۍ کې او ډېر ښکلی او وایي لاړم سنهري حروفو سره هغه مې د دوی په راهبانو په دغه باندې پادریانو باندې خرڅ کړ ایم په ډېر ښه قیمت زمانه هغه واخیسته او ډېر خوښې کړ او ډېر دغه کړ او بیا به یې د هغې تلاوت کړو په هغې کې مې هم د ځانه څه خبرې لیکلې وي وایي د هغې هم پته ونه لګېده هماغه هغه وایي یو راوایي وایي ته پته نشته چې دې کې صحیح خبره کومه نه بیا مې داسې کار وکړو چې بیا مې قرآن شریف کې یو 3 نسخې ولیکلې او هغه مې پکې مې د ځانه یو څو خبرې ځای په ځای بدلې را بدلې کړي او هغه مې چې کله یوړې نو چې کله یو ته وایم چې نو هغه ورته وایي چې هلکه اول ګورې مونږ ګورو په حافظانو باندې به چې کوو نو چې زموږ عالمان حافظان ووایي چې یو دا صحیح دی بیا به تا نه هدیه کوو خیر دی بیا چې څومره پیسې وي نو تاله به در کوو داسې خبره نشته نو هغه چې هغې خپل حافظانو قاریان کېنولو هغه به دغه کړو هغوی ورته چې هلکه دې کې دا به تحریف شوی دی د ځانه پکې خبرې لیکلې شوي دي وایي ما له مخې سره واپس را کړو چې دا تاسو کړي دي ظالم بچیه دا خو ته کفر ته خطې وایي بس زه پوه شوم چې په دې کې رد و بدل نه کېږي وایي بس بیا ما ایمان راوړو چې اصلي او حق کتاب هم دا دی نو دا واقعه روچته کړې مفسرینو حضراتو او الله پاک فرمایي چې وإنا له لحافظون او مونږ ردي محافظ یو نگهبانان یو ولقد ارسلنا او په تحقیق سره لېږلي مونږه من قبل کستانه مخکې فی شیع الاولین مخکې دي قومونو ته پیغمبران یعنې څنګه چې ته مو دوی ته رالېږلې مکې معظمې او قو شاکلو ته ټول د دنیا انسانانو ته نو ستانه مخکې ډېر زیات قومونو ته مونږ پیغمبران لېږلي وما یاتیهم من رسول او نه به راتلو دوی ته د یو رسول نه الا کانو به یستهزئون مگر وبه دوی هغه سره د هغه ټوکې او مذاق کوونکي یعنې دغه قوم والا هر قوم والا د خپل پیغمبر مذاق وړاو کړی دی چې موږ د دې څه په ګډو وړو سره شو سم دم سړی او عبادت یې کولو او بس ښه سړی
او مونږ ډېر قدر عزت کوو د خو غړي وړي خبرې شروع کی چې د دعوت کار شروع کی بیا به خلک وی دا غړي وړي خبرې کوي ولی چې څو د غلط کار نه منې کې وای به مړه بس په دې خبرو کې ګوتې مواده زمونږ د فائدې خبرې دي ته څه کې زمونږ رزق زمونږ نشو کې هر چا په خپل یو دغه کې خپل مقصد راټینګ کړي کنه د دنیا او شیطان ورته هغه خوري کړی وي هغه ورته ډېر مزیدار کړی وي چې مړه خدای به غفور رحیم یو بس کوا چې څه کې نو چې کله هغه بیا دعوت شروع کی نو بس بیا شیطان له پیډېره غوسه ورشي نو بس هغه ته دومره غوسه کړي چې بیا په کاڼو مولي او کنځله ورته کوي او مجنون ورته وي او لیونی ورته وي بیا چې څه په خوله راځي ورته وي نو الله پاک دا فرمایي چې هر قوم ته موږ ستانه مخکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیغمبران لېږلي دي او د هغه ټولو همدغه شانتې مذاق وړاو شوی دی او هغې پورې خنداګانې شوي دي نو ته مه خفه کېږه خیر زما پیغمبره ته هم صبر کوه د دوی په دې خبرو باندې کذلک نسلکه او همدغه شانتې مونږ اچوو فی قلوب المجرمین په زړونو د مجرمانو کې یعنی دا خبرې چې کله مجرمان شروع کی نو دوی د عذاب وخت راغلی وي دوی له الله پاک بیا عذاب ورکوي چې څومره په کفر کې غرقېږي سړی که نه لکه ابولهبو چې څومره په کفر کې غرقېدو که نه او څومره سختي کوله او دغه شانتې ابوجهل دغه شانتې ولید دغه شانتې دا څومره چې کسانو دا په کفر کې چې څومره سختو نو دومره سخت سزاګانې خدای پاک بیا ورکوي ګوره دا کرونا خوس راغلی ده که نه خلک تې ځانونه پټوي دا ابولهب باندې په هغه وخت کې راغلی وه دا بیماری په هغه باندې لګېدلې وه او آخر کې د هغه نه ډډوزې تلي او خپلو بچو چې کوم دی نو هغه بیا نږدو نه ورسره څوک وایي دا بیماري به مونږ ته ولګي نو بیا یو کوټه کې اچولی نو بیا داسې کار وکړو چې بیا غلامان راوسته او لوی لوی باڼوسونه ورسره وو او لوی لوی باڼوسونه او په هغې باندې بیا داسې دیکلو او دا مچان او دغه پرې بڼېده به نو داسې یو کندې ته یې وویشته او د پاسه پرې ګټې او خاورې ور وویشتې داسې یې ښخ کړی او څنګه کرونا چې هغه ډېر قسم زړوکي یې چولي او چشمې یې چولي او دستانې یې چولي او هلکه څه چل دی کرونا به راته ولګي او پلانکې دی او دا نو دا مرضونه پخوا تېر شوي دي الله پاک دا په چې چا باندې مسلط کړي په هغې باندې راغلي دي نو بیا ابوجهل د دوو ماشومانو د لاسه خدای پاک چې کوم دی نو یعنې قتل کو چې د هغه غرور او تکبر الله په خاورو کې میلاو کو او دغه شانتې څومره چې وو کبار غټ غټ سرداران د کفارو هغه په جنگ بدر کې لاړ مردار شو نو الله پاک داسې ذلیل او رسوا کړ الله پاک فرمایي وایي تا وایي مونږ د دوی پر زړونو کې دا خبرې اچو شیطان ولا دا اچوي اصل کې شیطان ورته دا خبرې خشته کوي چې داسې ورته ووایه او داسې ورته ووایه خو ته صبر کوه لا یؤمنون به ځکه چې دوی ایمان نه دي راوړونکي ستا په دې قرآن باندې ستا په دې وعظ نصیحت باندې وقد خلت سنت الاولین او بېشکه چې تیر شوي دي تیره شوې ده داسې طریقه د مخکینو خلکو خپلو پیغمبرانو سره ولو فتحنا علیهم بابا او که چېرې مونږه کلاو کړي په دوی باندې هغه دروازې من السماء د اسمان نه فظلوا فيه يعرجون نو دوی به په ورځ کې په دې کې ښتې وې بره لقالو نو دوی به بیا څه وي یعنې که وایي دوی له مونږ داسې داسې معجزې ورکړې وي که نه چې تا له مو دا معجزه درکړې وه چې دوی نه یو سردار تاسو مه توجه ده جي که نه نو وایي دا ګوره الله پاک څومره زبردست مثال ورکړی دی که نه مثال داسې دی ولو فتحنا علیهم بابا وایي که چېرې مونږ دوی ته د اسمانونو دروازه کولاو کړې وي او تعالی مو دا معجزه درکړې وي چې دوی د سردار یو ونیسه په لاس او دا ځان سره وخېجو او دې نیولې او دغه دروازه باندې اسمان ته داخل شوی وي من السماء اسمان ته فظلوا دروازه پرواز کې رڼا واس کې فيه يعرجون او دوی خطه ویلتا
نو بیا به دی سوي لقالو نو دی به ضرور دا خبره کوله انما سکرت بېشکه چې مونږ خو یاره په مونږ باندې څه چل کړی شوی دی بسوارونه زمونږ په سترګو باندې څه چل شو او دې پیغمبر چې کوم دی مونږ د لاس ونیو په بری بوتلو په مونږ باندې څه سحر جادو غونتې وکړو او یعنی هغه نظربندي رالو کا بیا به دی دا خبرې کوي الله په خپل پیغمبر لګوره داسې ښکلې یعنی تسلي ورکوي وایي که دی ته مونږ د اسمان دروازې کولاو کو او ته دی کې څوک د لاسه ونیسي او دی اسمان ته دروازې وخیږي په رڼا ورځ باندې او ښه ویني نو دی وایي چې زمونږ پر سترګو باندې څه نظربندي غونتې وکړې شوه او په مونږ باندې سحر او جادو وکړی شو مونږ ګوره بری بوتلو بل نحن قوم مسحورون بلکې مونږ باندې خو جادو کړی شوی دی او دا جادوګر دی خو د مونږ پر وخېږو نو دا په معجزو باندې نه ده چې دی په هدایت باندې راشي چې چاته الله هدایت کړي هغه به بغیر معجزې نه ایمان وروړي او چې چاته الله په هدایت نه کړي نو هغه به هر څه به ته ورته وښیي د اسمان دروازې به م ورته کولاو شي هر څه به ورته وشي فرشتې به م ورته راشي ګواهي به م ورکړي کاڼو یعنی ګواهي ورکړه چې لا اله الا الله ابو جهل ته هغه م غورځول وایي دا خو هم په دې باندې وایي جادو نو ته به بیا څه وایې ورته دې پورې یعنی مطلب دا چې بیا چا د ګمراهۍ دغه وي هغه بس الله پاک بیا هلاکوي الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول الله توفیق د عمل راکړي او موږ د ګمراهۍ نه خدای پاک په امان دي یا الله زموږ د اناسته په خپل درګاه قبول او منظوره کړي که زموږ نه په دې کې کمې زیاتې شوي وي یا الله هغه معاف یا الله د دې په معنا او په مفهوم کې څه کمې زیاتې شي د هغې معافي وکړي موږ سره رحم کرم والا معامله په دنیا او په آخرت کې وکړي داسې کارونه رانهوالی چې ستاسو د رضا او د لقا او د کورو سبب وشي په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې الله څومره مؤمنان مسلمانان بیماران شفایاب کړي څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي څوک د چا څه شرعي حاجات دي د خپل غیبي خزانو ورکړو کې د حق والا د ضرورت فراغ او ټول مؤمنانو سره په خپل ټول وطن باندې کې یا الله څونه مؤمنان مسلمانان په ټول دنیا کې په مصیبتونو کې دغه مصیبتونه آفتونه ته لري کې او مدد او نصرت وکړي او یا الله زمونږ آبا او اجداد څومره مؤمنان مسلمانان وفات شوي دي د ټول مغفرت وکړي او موږ تقداراتونو کې منزلونه آسان کړي په آخر کې مدعا عظیم شان کریمه نصیب لا اله الا الله محمد رسول الله